سند وای وسطه سند په لغت کې وای المستند وما استندت الیه من حایط او غیره. مستند یا سند په لغت کې څه ته وایي چې یو شي ته سړی ټیک ولګوي کاغه دیوال یا بل شي دیوال ته یا یو شي ته چې یو انسان اړخ ولګوي تکیه ولګوي دا ته سند ویل کیږي لغتاً. او په اصطلاح د اهل مناظرې کې څه ته ویل کیږي ما یذکر لتقویة المنع ویسمى مستندا ایضا. په اصطلاح د اهل مناظرې کې په دې سرخلاص کې سند څه ته وایي؟ په فن د مناظرې کې سند به دې ته وایي چې هغه ذکر کیږي د پاره د منع د تقویت چې تا کومه منع وارده کړې ده د هغه د تقویت دپاره چې کوم شی ته ذکر کوې دا ته سند ویل کیږي. په پوهېږې منع کار د چا وله د سایل وله سایل چې منع وارده کله د خپلې منع د صحت دپاره چې کوم شی دی ذکر کوي هغه ته چې شول کېږي سند ویل کېږي. اوس د سند قسمونه مو ښیي. سند پر دوه قسم دی، یو سند صحیح دی یو سند فاسد دی. دا سند صحیح سند فاسد. سند صحیح هغه ته وایي چې کومه مقدمه ممنوعه د ده په نیز ده د هغه نقیض سره دغه سند مساوي وي یا دا سند تر هغه خاص وي یا د هغه به مباین وي. په پوهېږي کومه مقدمه ممنوعه چې دا مدعي دعوه پیش کړې ده دی وایي زه ستا دغه مقدمه نه منم نو دا مقدمه د په نیز باندې منع شوله. اوس چې د کوم سند ذکر کوي ته به د هغه مقدمې ممنوعې نقیض وباسې دا سند به د هغه سره وګورې که چیرې دغه سند چې د خپلې مقدمې د صحت دپاره پیش کړی دي د خپل منې د صحت دپاره پیش کړی دي اوس به ورته وګورې که چیرې دغه منع دغه شی دا سند د هغه مقدمې ممنوعې د نقیض سره مساوي ولو یا خاص ولو یا د هغه سره مباین ولو بیا خو دا سند صحیح دی. دا او که چیرې دغه چې کوم دی دغه سند دا د مقدمې ممنوعې د نقیض سره عام ولو مطلقاً یا چیش من وجه عام ولو که دغه څه دی دا سند د مقدمې ممنوعې څه چیش ولو مطلقاً عام ولو یا من وجه عام ولو بیا دا سند چې کوم دا صحیح کیږي نه. اوس اول موږ ذکر کوو سند چې مساوي وي چې سند چې شوي د مقدمې ممنوعې د نقیض سره مساوي وي. د هغه مثال سره کوم لکه معلل چې وایي معلل څه دی مدعي چې موږ ورته وایو چې کوم څوک ثبوت د یو شي کوي هغه وایي هذا انسانون موږ اسانه وایو وایي دا انسان دی. د هغه دعوه دا چیز ده هغه دا ثابتوي چې دا شی چیز دی دا انسان دی. سائل ورته وایي لا نسلم انه انسان هغه دا زه نه منم چې دا انسان دی. ښه نو چې ته نه منې نو اوس د چې شو ګوره منع وارده کله دوی دا انسان دی معلل وایي دی هغه وایي لا نسلم انه انسان. اوس د انسان نقیض چې دی دا مقدمه ممنوعه ده دی لا نسلم انه انسان. د انسان نقیض لا انسان راځي نو اوس دی راولاړ سوی لا نسلم انه انسان نو زه چیش بولم ته چیش بولې چې لا انسان نه بولې دغه انسان نه بولې دی لا ناطقون. اوس دی څه ورته وایي معلل وایي دا هذا انسان. اوس د انسان نقیض چیش راځي لا انسان راځي نو دی راولاړ سلو سایل راولاړ پر انسان باندې منع وارده کړه چې هذا انسانون دا صحیح نه ده دا ښه چې صحیح نه ده نو چیش دی دی دا لا ناطق دی. دا اوس لا ناطق او د لا انسان په مابین کې نسبت د چیش دی دا وینې لا انسان او لا ناطق په مابین کې نسبت د تساوي دی. دا چې کوم ځای لا انسان وي هلته به لا ناطق وي. اوس په دې پوه سولاست نو دغه منع چې کوم دا صحیح ده چې سایل راولاړ سي داسې منع وارده کړي چې د مقدمې ممنوعې د نقیض سره مساوي وي نو بیا صحیح ده دا منع. ویلې په دې وجه باندې قاعده دا ده چې څه وخت متساویین کې یو موجود سي اول به خامخا موجود وي.
په پوهېږئ. اوس که چیرې سند خاص ولو، سند اخص ته ویل کېږي د مقدمې ممنوعې د نقیص څخه خاص وي. لکه معلل وایي هذا انسان، وینې دا د هغه دعوه ده، دا ثابتوي. اور سائل څه ورته وایي؟ منع پر وارده کې وایي لا نسلم انه انسان، ور دا منع راغله. اوس منع خو چې کوم دغه نه منل کېږي، دلیل به دې پر وایي. نو اوس یې څه وایي؟ وایي کېدی سي دا چې شوي دا د فرض وي. نو اوس دا چې دا فرض چې کوم دی دا تر د مقدمې ممنوعې چې هذا انسان دغه د نقیص چې لا انسان دی دغه څه چیز دی خاص دی. نو بیا دغه منع چې شو د دویم منع هم صحیح ده. که چیرې سند د مقدمې ممنوعې د نقیص څه چې شولو خاص بیا هم صحیح کېږي. او بل دا د درېیم دا چې سند عین وي. سند چې شوي عین وي، معنا د مقدمې ممنوعې د نقیص عین وي. لکه معلل وایي هذا انسان، سائل ورته لا نسلم انه انسان، دا منع وارده کړه. اوس د انسان نقیص به ویل چې لا انسان دی. نو اوس دی څه ورته وایي؟ دغه ورته وایي سائل ورته وایي ښه وایي چې دی دا زه دا نه منم چې دا انسان دی، بل انه لا انسان، دا چې دی دا لا انسان دی. دا نو اوس د انسان نقیص لا انسان راغلي او دلته دی وایي چې زه نه منم چې دا انسان دی بلکې چې دی لا انسان دی. نو د دوه نقیص او د سند مابین کې نسبت د چیش راغلي؟ د عینیت راغلي. نو دواړه عین شي یو شی سره، لا انسان لا انسان. څلورم چې کوم دی سند مباین دی. سند مباین څه ته وایي؟ چې کومه منع ده وارده کړې ده، دغه منع څه ده؟ دا چې د وارده کړه او بیا چې کوم شی ذکر کړي دا پلانې شي، دا د هغه مقدمې ممنوعې د نقیص سره چشم مباین بالکل جلا وي، بیا هم دا منع صحیح ده. اوس مثال یې ذکر کوو. معلل وایي هذا لیس بانسان، دلته څه وایي؟ هذا لیس بانسان، دا انسان نه دی. دا سائل ورته وایي چې لا نسلم انه لیس بانسان، او زه دا نه منم چې دا انسان نه دی. دا ښه نو چیش دی دا؟ وایي دا فرض دی. دا اوس فرض د لیس بانسان چې دغه نقیص چیش راځي؟ انسان راځي. نو انسان او فرض مابین کې نسبت د چیش دی؟ د تباین دی. نو هغه دا رقم سند که ذکر سلو بس دا چیش سلو دا سند بیا صحیح دی. نو سند صحیح څو قسمونه سلو؟ څلور قسمونه سلو. که سند مساوي د مقدمې ممنوعې د نقیص سره، که سند خاص د مقدمې ممنوعې د نقیص سره، که سند عین ولو د چا سره؟ د مقدمې ممنوعې د نقیص سره، که سند مباین ولو د چا سره؟ د مقدمې ممنوعې د نقیص سره. نو په دا څلور صورتو کې دغه منع چې کوم ده د سائل ده صحیح ده بیا. او که چیرې منع چې کوم ده د کړې وله دا د مقدمې ممنوعې د نقیص څخه عام وله مطلقاً یا من وجه عام وله، بیا دغه سند چې کوم دی هغه صحیح کېږي نه. اوس موږ سند فاسد وایو. سند فاسد هغه ته ویل کېږي چې د مقدمې ممنوعې د نقیص څخه مطلقاً عام وي یا من وجه عام وي. دغه دوه قسم دي. یو دا دی چې سند چې د ذکر کړی دی دا مطلقاً عام وي. هغه مثال سره کم دی. لکه معلل وایي هذا انسان، دا انسان دی. سائل ورته لا نسلم انه انسان، دا زه نه منم چې دا انسان دی. هغه دا انسان دی، دا انسان نه دی. ښه اوس معلل دغه سائل څه وایي؟ وایي ولې دا چې زه دا نه منم چې دا انسان دی؟ نو چیش دی؟ دی غیر ضاحک، بل هو غیر ضاحک، بلکې دا غیر ضاحک دی. نو اوس ګوره دی راولاړ سلو لا نسلم انه انسان، دا منع وارده کړه. او په سند کې چی ذکر کوي چې غیر ضاحک دی. نو انسان چې کم دی دا غیر ضاحک چې کم دی دا عام دی. ګوره انسان هم کله خاندي کله نه خاندي، وینې. نو غیر ضاحک دا عام دی تر چا؟ تر لا انسان. تر لا انسان چې عام سلو نو دغه سند چې د ذکر کوي دا سند فاسد دی، دا صحیح نه دی. دا او دویم دا دی چې من وجه عام وي. من وجه عام وي دا هغه دی چې داسې سند دی چې د مقدمې ممنوعې د نقیص څخه من وجه عام وي. دا داسې سند دی چې د مقدمې ممنوعې اجماع په کوم مقدمه باندې د منع وارده کړې ده، د هغه د نقیص څخه دا سند من وجه عام. لکه اوس ګور مدعي وایي یا معلل وایي هذا انسان، دا د هغه چې ته مدعا د دعوی ده. سائل ورته لا نسلم انه انسان، دا موږ نه منو چې دا انسان دی. نو ته چیش بولې؟ دوی دا ابیض دی.
کېدای شي دا چې شوي دا ابیض وي نو چې ابیض سلو اوس ابیض چې کوم دی هغه د لا انسان څخه چې دی من وجه عام دی د لا انسان څخه من وجه عام دی ځکه ډېر داسې لا انسانان دي چې هغه ابیض دي ډېر دا بیا دا رقم چې هغه لا ابیض دغه ابیض نه دي نو په دې وجه باندې دا رقم سند چې څوک وارد کی دا بیا فاسد دی سند صحیح څلور قسمونه ولو د سند فاسد دوه قسمه سلو یو سند مطلقاً عام وي یو سند من وجه عام وي په دا دوه صورتو کې دا سند چې دا فاسد دی او که سند چې شولو مساوي ولو د نقیض د مقدمې سره سند خاص و د نقیض د مقدمې سره سند د عین ولو د چا سره د سند د مقدمې د نقیض سره او سند مباین ولو د چا سره د مقدمې د نقیض سره بیا دا رقم سندونه دا چې دا صحیح کیږي او که دا رقم نه ولو بیا دا نور دوه چې کوي دا فاسد دي دا بحث د سند ولو چې موږ داسې مختصر ذکر کوي الله دې وکړي چې تاسو سره په خلاصه وي